مقصد دفارم یو مقدمه بیانوله چی عالم په تمام اجزاء سره دا محدث دی. بیا د عالم معنا وکړه شوله، وجه د تسمیې بیان شوله. بیا اخره کې د دې خیر فایده بیانوله، نو فتخرج صفات الله تعالی چې عالم ما سوى الله ته وي، لہذا ما سوى الله سره د الله صفات خارج شول. معنا صفات د الله ته عالم نشي ویلی، ځکه عالم ما سوى الله ته او صفات د الله پاک دا سوى الله نه دي. نو دې فرمایي انها ليست غیر الذات، دا صفات د ذات نه غیر نه دي، کما انها ليست عینها، څنګه دا عین هم نه دي. صفات د الله جل جلاله د متقدمین او متکلمین او مسلک دا ده چې نه عین دي او نه غیر دي. اوس دې ته شبهه پیدا کیږي چې نه عین شي نه غیر شي، دا خرافه ده، نقیصه نه ده. شي یا عین دي او یا غیر دي، نو څنګه دا نه عین دي او نه غیر دي؟ جواب دې نه ده کم چې عینیت نه پیښوي دی نو دا عینیت منطقي دی، او کم چې غیریت نه پیښوي دی نو دې ته غیریت حکمي وي. د منطقیانو په اصطلاح کې عین دې ته وایي اتحاد المفهوم والمصداق. مفهوم او مصداق یو وي، دې ته عینیت وایي. اتحاد المفهوم او مصداق دا چې یو شي نو دې ته عینیت وایي. او حکما حضرات عین دې ته وایي چې منشأ د انتزاع او دقه ذات وي، او منشأ د انتزاع دا غیر نه وي، نو دا غیر نه دی. یو څیز چې د بل نه اخذ کې کله په اعتبار د ذات سره وي، کله په اعتبار د خارج سره وي. هر ځای کې دا دوه لحاظ وي. مثال تو یو ځای اخلي، یو نفس کور وي، هغه خلک وګوري دا څو کمرې دي، څنګه جوړ دی، کوم ډیزاین. دویم دی کې خارج مسئلې په کوم ځای کې پروت دی، لارې څنګه ده، بجلی ګیسې څنګه دی، دا سره خارجي خبرې دي. نو هر څیز کې دغه شانتې کله دا منتزع کېږي د ذات نه، او کله منتزع وي د خارج نه. صفات د الله جل جلاله داسې دي چې دا منتزع صرف د ذات نه دي. انتزاع د دې صفاتو سنخ ذات ورته وایي، په دې کې د خارج هیڅ لحاظ نه دي. هر کله چې دا صفات منتزع د ذات نه دي نو دا غیر نشوي. نو ځکه دې فرمایي لیست غیرها. او بل طرف ته چې وګورو مفهوم د الله او مفهوم د صفاتو دا جدا جدا عین نشول. ځکه عین خو عبارت د اتحاد مفهومي او مصداق نه، او دلته اتحاد مفهومي نشته، نو عین نه دي. مفهومونه غیر دي. الله ذات واجب الوجود المستجمع، او د الله پاک چې کوم صفت راولي قدیر ذات من له القدرت، دا مفهوم غیر دي. چې کله مفاهیم غیر شو نو عینیت نشو. بل طرف ته صفات چې وګورو دا منتزع د ذات د واجب تعالی نه دي، قدر لحاظ د غیر نه. نو انتزاع د سینخ د ذات دا غیر پکې نشته، نو ځکه ورته وایي چې دا غیر نه دي. نو ځکه د فرمي صفات لیست غیر الذات، ځکه انتزاع د صفاتو د پر ذات د واجب وي. کما انها لیست عینها، عین ام نه دي، ځکه چې مفاهیم دی یو بل نه جدا جدا دي. نو عالم بجمیع اجزائه، تمام اجزاء سره، اجزاؤنا مراد دې فرمی لکه اسمانونه شو دا علویات دي، وما فيها چې کوم په دې کې نور سپوږمۍ فرشتي، والارض سفلیات دي، وما علیها چې په دې ځمکه دي، دا تمام چې راوړي محدثون. دا تمام عالم بجمیع اجزاء محدث دي. دې ذکر کې عالم او سره قید ذکر کې بجمیع اجزاء، ځکه زمون مقصد رد په حکماو باندې،
او الا بلد حاصلی کی چې تو جميع اجزاء محدث هوا ہے ځکه بعضی خو هغه محدث وي بعضی د عالم اجزاء خو هغه محدث وي لیکن بجميع اجزاء کی خبره ده ځکه دوی بعضی اجزاء قدیم وي چې کله بعضی قدیم وي بعضی هغه حدیث وي نو سره قید ذکر کو چې عالم بجميع اجزاء به فرمای محدث اعتراض واردی کی دا محدث پسے بانے بلے ویلیو ممکنن تمام چکم دے اجزاء دا عالم دا ممکن دی جواب تینا دا دے چے ممکن ذکر ہوئی چے زمن مقصود رد دے پا حکموں باندے اور رد پا ممکنن سرنا حاصلی دی وجہ دا دا چے دا امکان دا بدا معلوم بھی چے ار ممکن دا پارا جاعل پکار بھی ہر ممکن دا پارا جاعل پکار بھی او جاعل خو بدوی ننی خو زمان مقصود یوازی جاعل نرے بلکہ داسی جاعل چاہا محدث هم بھی یوازی جاعل نا بلکہ چا محدث هم بھی نزمان مراد تا جاعل محدثہ دے او دا حاصلی کی پا محدثون سرا دا نا حاصلی کی پا ممکنن سرا نوی مشوبہ کے دیشی ارکل چتا صورت حاصلو پا فلسفیانو بندے نبی داسی ہوئے چه عالم بجميع اجزائه لیس بقدیم داسی ہوئے جواب داندے چه لیس بقدیم سر بدوی ردنا حاصلی دا دی خبر دا تمہید دا پاراولان دے لشان دے سوچو کرو دا شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ تحقیق دادے کہ دا ابو علی ابن سینان اولان دے چه سمر فلسفیان دے نو آوئی قدیم او حادث منو یو قدیم دے و بل حادث دے و نور صفحہ چه پکے نہ کرو ابن سینان چرا لینو آگا دا قدیم تقسیم کا دو قسمون دا و یو قدیم بالذات دے و بل قدیم بالزمان دے او حادث هم منقسم کو دو قسمون دا یو حادث بالذات دے و بل حادث بالزمان دے دا تقسیمون اولی کول ابن سینا پاکی دا تقسیم دے دا پارو کچھ دا حکمو دا حکمت کلام او شریعت اسلام تلگ ورنزدی کی دا دی زمانے پر اصطلاح بانی چه مادرد اسلام تے نجوڑ شی چه پاکی مسلمانانی و پاکی اندوانی و پاکی سیکانی و پاکی بلداغون پاکی او زی تاسی دین پکار دے نو دا دا دیخل کو دا زمانے مادرد اسلام بئی دا دا ذکر نائک اسلام بئی و دا اللہ اسلام نہ دے دا اللہ پا اسلام و اللہ چکم دین را لے گئے پدے کے دا چا سر سمجھوتے دا ذرے پر نکی کہلا چی انسانی قوانین بھی کنا آل دا سمجھوتی کی اسلام قانون دے زمان قانون دے خیر دے لگ بزپرے دن لگ بتپرے دے خبر جوڑی اور اسلام اسلامی قانون انسانی قانون نہ دے اسلام خدای قانون دے دا اللہ قانون دے دا ذری عمر پدے کے دا چا سرا کچھ لو اور کچھ دو نہ جوڑی گی بلد اللہ دا حکم چکم دے دا سر نہ تخفیب و تابدار تک اسلام دے بیا دا آغیر وطل کسوک تینا لب قوتو کسوک تینا دیر قوتو نقاضی بیزائی و اوائی اہدنا ہدایت پر خودت دولال دے او بیا دولال ادنا او دا دولال اعلا پا منس کے دیر بیا مسافہ دا سوک بلک گبرائی سوک بدیر گبرائی سوک بدیر گبرائی آخری مرتبہ دا کوفر دا نو مادرن اسلام دا اللہ دین نہ دے دخل کو دین بئی نسوک بتا جائے اس کی چکم دے چی دا پتلون او کوٹ پتلون چکم دے پنشٹ و توان چاو اسلام دے سا خبر دا نا جی دا اسلام نا دے تایید وان چاو لسا خبر دا چکم دے اسلام پا دے کہ دونا غٹا خبر ہو کتا تا بغٹا نہ کرو اسلام کے دا غٹا خبر دا سی دا ہر سیز نا چوالے پا دے کہ دا چا سر سمجھوتی نکی گی نو کم خلق چی دا یا قید او یا چکم دے پین شرط دے یا بل سیزو یا دا سے نور چکم دے ورنہ نوزیو نو دا بایی دا غی دین بایی خود اللہ دین نہ دے دا سے پخوان پا دی ہندوستان کی او بادشاہ تیر شیو اکبر بادشاہی وطوے ناغت بے دین اکبری وے دین اکبری دو
چې سبق اندوانو سبق سیکانو س عیسایانو او سبق اسلام دا ورشن دا دین اکبری خو دین الهی نو دین اکبری خو دین الهی نو ذکر الله په قانون کې د ذریعو چې کوم د چا سره سمجوتی نه کیږي پس چې الله سوي او قشان ته برابر چلے خجی نو دا ابن سینا او مختل چې دا قدیم په دوه قسمه کې حادث په دوه قسمه کې د لپاره چې فلسفه او اسلام یو بل ته ورنږدې دا په خپل خیالو لیکن اسلام چاته نږدې کیږي نو دا د کشمیر حضرت راځي نو دی وایي قدیم هم په دوه قسمه دي یو چې کوم دی قدیم بالذات دی لا يحتاج الى الغير چې دا په خپل وجود کې غیر ته محتاج دی او بل چې کوم دی قدیم بالزمان دی چې دا مسبوق په زمانه سره او حادث هم په دوه قسمه دي یو حادث بالذات دی چې محتاج الى الغير وي او بل حادث بالزمان دی چې مسبوق بالعدم وي مخکې تنه عدم یو رسول راشي مخکې به دې ټکو وضاحت کوو لہذا اعتراض دلته پیدا شو چې ته محدث د محدث په ځای باندې داسې وایي چې لیس بقدیم رد په حاصل شي فلسفیانو باندې هغه قدم نه جواب کو چې په دې ټکي سره په هغوی رد نه حاصلېدو ځکه هغوی به لیس بقدیم مراد د قدیم نه هغوی چې کوم دی قدیم بالذات به ووایي او ته نه ته وکړه لیس بقدیم دا قدیم بالذات نه دی ذات لحاظ باندې خو بل ته محتاج دی هغوی چې د قدم قول کوي نو قدم بالزمان وایي داسې زمانه نه وه چې هلته اسمان نه و هلته مواد نه و هغوی قدیم بالزمان وایي او چې ته وایې لیس بقدیم نه وایي دلته مراد د قدیم نه قدیم بالذات دی په هغوی رد نه حاصلېږي نو ځکه د قدیمون ټکی ونه وي بلکې دی وایي محدثون بیا په اشکال پیدا شو چې په دې کې خو هم په هغوی رد نه حاصلېږي عالم بجمیع اجزائه المحدث هغوی به د محدث معنا وکړي حادث بالذات حادث بالذات معنا ما یحتاج الى الغیر حادث بالذات که عقل اول دی نو هم دا محتاج دی واجب تعالی ته دا حادث بالذات دی که عقل ثانی دی دا محتاج دی عقل اول ته بلک محتاج دی عقل اول ته او که عقل ثالث دی دا محتاج دی عقل ثانی ته او بلک ثانی محتاج اول ته نو لہذا پدې کې خوب ویل شي چې محدث معنا محدث بالذات دی او محدث بالذات څه ته ویل شي محتاج الى الغیر او هغه خو باندې چې دا محتاج الى الغیر دی لہذا بیان په دې راته حاصلې شارح جواب کې فرمایي د محدث نه مراد څه دی مخرج من العدم الى الوجود مراد د محدث نه محدث ذاتیه نه دی محدث بالزمان دی مراد د محدث نه محدث بالذات نه بلکې محدث بالزمان دا نه چې ګینه ذات بل ته محتاج دی بلکې دا معنا ده چې داسې زمانه و چې داسې زونه نو بیا الله موجود کړل نو داسې حادث وایي دا حادثه بالزمان ورته وایي مخرج من العدم الى الوجود دا مخرج وي د عدم نه وجود ته بمعنى سره دا تفسیر ذکر کوي د مخرج من العدم الى الوجود د دې تفسیر ذکر کوي او په دې تفسیر سره هم یو اعتراض نه پکې ته وایي چې دا مخرج د عدم نه د دې ممکناتو کې عدم جائز ده چې مراد د عدم نه عدم بسیط واغستې شي عدم په اعتبار د ذات سره واغستلی شي او چې عدم بسیط دی واغستو عدم په اعتبار د ذات سره دی واغستو تمام ممکنات داسې دي تمام سیزونه داسې دي چې دا په اعتبار د ذات سره وجود یې په شان د عدم دی غیر ته محتاج نو بیا هم دا چې کوم دی عدمیت ذاتی دی احداث ذاتیه دی نه احداث زمانی خورا نه مراد دی نه چې مخرج من العدم وي مراد د عدم نه به عدم بسیط وي عدم ذاتیه دی چې دا ممکن په اعتبار د ذات سره عدم دی چې د ذات سره عدم شو نو ذات عدمی خو فلسفیان هم کوي شارح تفسیر ذکر کوي نو بمعنى انه كان معدوما لا نو فوجد بیا موجود شو نو حدوثی زمانی مراد دی حدوثی ذاتیه مراد نه دی
خلاف للفلاسفه خلاف ثابت فلسفیان د پر حيث ذهبوا دا وی مسلک دا الى قدم السماوات بموادها دا فلسفیان رائے دا چې اسمانونه دا ودی دیو اسمانونه مل ایو د بل د پاسه چاپیره مل پیاز راواخله د پیاز د پورته کې دیو بل نه داسې کلک تاوي دوی د کشان په اسمانونه مني چې و اسمانونه یو بل نه تاوي لکه څنګه چې د پیاز پورته کې تاوي او په منځ کې خالی ځای نشته کلک یو بل سره تاوي بیا چې څنګه یو اسمانونه نه اسمانونه مني د نه اسمانونه اړیو د پر بیل بیل ماده مني د هر اسمان ماده د بل نه غیر ده نو د نه اسمانونو سره نه مواد ومنه او بل طرف د عناصر دي عناصر د عنصر جمع ده عنصر اصل توي دا د موالید ثلاثه د پر اصل ده اصل دا څلور سيزونه دي دا چې کوم ده اوبدي خورده هوا ده اور دا څلور سيزونه دي ته عناصر وي ځکه دا د عنصر جمع د عنصر اصل توي دا څلور ونه چې راواخلي د دینه موالید ثلاثه جوړيږي موالید ثلاثه څه شي دي معدنیات دي نباتات دي حیوانات ارکله چې د دې موالید ثلاثه چې معدنیات دي نباتات دي حیوانات دي تا جوړيږي د څلور سيزونو نه د دې اصل دی نو ځکه د څلور ورته سوي عنصر ورته وي عناصر ورته وي بیا دوی د څلور ونه عناصر چې راواخلي دوی د لپاره ماده یو ده د دوی د لپاره یو ماده ده نو نه ماده د افلاک مني ځکه نه افلاک مني د ار ماده بیل مني او یو ماده د عناصر مني نو تمام لس مواد دوی قدیم مني تمام لس مواد دوی قدیم مني بیا چې کوم دي څنګه د مواد د افلاک دوی قدیم مني د دې سره شکل د فلک قدیم مني شکل د فلک قدیم مني دا حرکت د فلک مني دایل قدیم مني دوی پکې صرف حرکت جزئیه دا حادث مني دا چې اوس نن د اسمان حرکت دی روان دی او پرون دا جزئی دا یو جزئی حرکت چې پرون شوی دی او نن شوی دی او بل پر نو سل کاله مخکې شوی دا جزئی حرکتونه دا حادث دي او چې د سلسله د حرکاتو شروع کی نو د دې افلاک د حرکتونو ابتدا نشته د چې ابتدا نشته دا چې د څوخنه واجب دی د څوخنه عقل اول دی اقوخنه افلاک د اقوخنه حرکت دی څنګه واجب قدیم دی عقل اول قدیم دی او سره افلاک قدیم دی او سره شکل قدیم دی او سره حرکات قدیم دی کله راځي خبره نو دا معنا حرکات قدیم د اقل شروط او شروع او دا یو حرکت چې تابع دی دا جزئی پیدا کیږي د جزئی حرکت صرف حادث دی نه مواد افلاکو کې ومنل او د عناصر یو ماده په ټوټل لس ماده دوی قدیم ومنل اخو په افلاکو کې شکل د فلک حرکت د قدیم حرکت مستمره دا قدیم جزئی حادث دی او هر چې عناصر دي نو عناصر ماده یو ومنل بیا د عناصر چې کوم د صورت او بو ته چې ګوري یا د هوا ته چې ګوري دا صورت دا به حادث دی دا حادث دی چې کوم دی ځکه یو په بل بدلیږي هوا په اور او اور په هوا یو په بل ماده یو ده خو بدلون راځي تا کپړې وینځلې چې کوم دی آته بار واچو چې نیمه ګنټه پس ورشي او په کې نشته دا وګسه شولې دا په هوا بدل شي دا ختمی شي ویلي دا په هوا بدل شو بل اړه هوا ته بدل شي همدارنګه په جیب کې اور واچو او بیا په د پاسه سکیده او وګورئ ته وګوره د جیب نه چاپیره په ساس کې وبای ولدا جیب سورې شو یا نه دی دنه چاپیره چې هوا به هغه هوا بدل شو په وګو باندې هغه هوا بدل شو په وګو باندې یو کس یې راوغه په کوکر کې واچو او هغه سره درې سره وګو واچو او بیا په شل منټه اور کړه چې ورشه نو په پرته یو وګو پکې نه هغه درې سره وګو څه شوی الاړې په هوا بدل شوی نو داسې چې کوم دی اور دی بلکو دا اور خو آن په آن روان دی دا اور چې کوم دی لګې دی روان دی دا اور چې روان دی په راخیږي نو دا اور څه شو دا بار اور په هوا بدلېږي نو دا ماده یو ده خو یو په بل باندې بدلېږي نو نه هموالي نو صورت د عناصر دوی حادث وي او صورت جسمیه چې کوم ته
صورت جسم مطلب جنس ورته ویل هغه کلی ابه چې کوم دی قدیم وي نو دوی فرمایي چې حيث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها واشكالها صورت د اخلاق او شکل د فرقه قدیم تا ته به چې کوم د حرکت قدیم وي صرف حرکت جزئی حادث وي وقدم العناصر بموادها تا ته چې کوم تحقیق ذکر کړو تا ته پته ولګي د عناصر د فرسو مواد وی لکه افري عناصر د فرسو مواد یو ماده نو چې ګوره قدم العناصر بموادها فزبن سبکارو بمادتها پکارو دا چې کوم دي عناصر د پر یو ماده ده او چون کې دا عناصر جمع دي نو د ظاهر او د قصویر د هر نور ماده یو فلسفیان مانی وصورها تا ته چې د صورت نه مراد صورت جنسیه ده قدیمه دي صورت چې کوم دي نوعي هغه حادث مانی لكن بالنوع صورت چې کوم صورت نوعي نوع مراد نوع چې کوم اضافي د چې کوم جنس د قدیمه دي بمعنى انها لم تخلق كان خارج قط عن صورة بصورتنا نعم اطلق القول بحدوث ما سوى الله دا چې مستعد خبره ذکر کوله ابن سینا چې کوم خبره کړې دا هغه ته اشاره کوي اطلق القول دې حضراتو اطلاق د قول کړې بحدوث ما سوى الله اهل حق ما سوى الله ته حادث وي فلسفيان ورته حادث وي خو سمنا لكن بمعنى الاحتياج الى الغير حدیث دا منه چې محتاج الى الغير دا حدیث بالذات ورته وي دوی حدیث نه خو حدیث بالذات مني چې محتاج الى الغير او شریعت دا حدیث نه حدیث بالزمان مني حدیث داسې زمانه وجه دا ممکنات پکې نو بیا وروسته او هغه چې وي محتاج الى الغير نو داسې زمانه نشته چې دا پکې نو بلکې چې څنګه واجب او اقوى وقت کې سره داسې زونه موجود خو صرف واجب عقل اول موجود کړی دی عقل ثانی موجود او ثالث موجود شوی دی اپا آن کې دا ور موجود شوی دی نه محتاج الى الغير خودي لا بمعنى بدی معنا سره چې سبق العدم عليه بدی باندې عدم مخکې راغلی دی نو تا ته دوه ټکي معلوم شول یو چې کوم دی حادث بالذات حادث بالذات څه ته وایي دا ور مخکې پکاريږي حادث بالذات ما يحتاج الى الغير او حادث بالزمان څه ته وایي مسبوق بالعدم چې دا غنه مخکې عدم وي اوس دا ورو اخوا قدیم ته قدیم بالذات بس ته وي چې دلته حادث بالذات چې محتاج الى الغير نو قدیم بالذات بس ته وي ما لا يحتاج الى الغير قدیم بالذات پدې ته وي چې لا يحتاج الى الغير او څنګه دلته دی چې حادث بالزمان به حادث بالزمان مسبوق بالعدم چې مخکې عدم نو اخوا قدیم بالزمان بس غير مسبوق بالزمان چې د زمانه مخکې دی راغلی غیر مسبوق بالزمان ثم اشار الى دليل حدوث العالم بیا ماتن دلیل د حدوث د عالم ذکر کو په دې قول سره اذ هو ذکر د عالم مرجع بیان اعیان و اعراض دا اعیان دی او اعراض دي د دې هر یو بیان مخکې کوي چې اعیان عین څه ته وي او اعراض څه ته وي عالم په دوه قسمه دي یو دی اعیان او بل دی اعراض دا شو صغرا إذ هو من إذ العالم أعيان وأعراض كبرى وسر ولقوا وكل واحد منهما حادث والعالم حادث صغرى سنجوا إذ العالم أعيان وأعراض دا صغرى إذ العالم مقدم أعيان وأعراض تالي أو وكل واحد منهما محدث هر واحد دون محدث فالعالم محدث هر چې صغرا د چې عالم د بدل قسمه د اعیان دي او اعراض دي نو دا هر مخکې بیان کو چې عالم یو دا قائل به ذاته بعین او چې قائل بالغیر وي هغه تعارض وي او دا دوه حدیث دي هر چې اعراض دي نو دا به مخکې دلیل ذکر کې مختصر ته کې دا چې اعراض ولې حادث دي صح حدوث د اعراض هغه من معلومو بالعیان واستل وتقول چې حادث دي دا پکې مخکې نو لګېدل دي مولا ولګو نو حرکت یې شروع نو شروع شو که شروع نشو دا بل چې کوم د مخکې نو لګېدل تا ولګ دا حادث شو دا رنګ چې کوم د تاسو مخکې تنوي ناس اوس را لکې ناس ته دا ناس تاسو حادث زه د تنو مرانم کې ناس ته دا ناس ته حادث دا پستر بوخکاری اعراض دا څه هغه حدوث معلومیږي
بعیان سره او سملومیږي بالبیان څنګه چې د بلد دارنا چې کوم دی دا لګېدل حدیثونو پته ولګېده چې دا چې کوم دی په بیان په چې دا مخکینی حالت چې کوم دی واپس یې تبین کړه دا حادث دی ځکه چې دا واپس ختمیږي پکې د دې بند واپس چې کوم دی ختمیږي په دې عدم راځي او په کوم څه چې عدم راځي نه هغه حادث وي هر کله چې اعراض حادثو دا اعراض پراتی په اعیانو کې اعیان محل وي او قانون دی چې محل د حادث دا حادث وي نو عین هم حادث نو كل واحد منهما حادث فالعالم حادث دست دلیل نو دې فرمایي چې کله دلیل ته اشاره وکړه اذا علم اعیان و اعراض دا عالم په دوه قسمه ولید وجد القام بذاته کدا اساس قائم بذاته دا عین دی و الا بذاته قائم فعرض دا دوه قسمه شو اشکال دا پیدا کیږي چې دې اشاره وکړه دلیل ته دلیل خو چې کوم د مرکب د قضیتین نه وي او دلته خو ماته یو قضیه ذکر کړي فرمایي از هو اعیان و اعراض دا خو صرف یو قضیه ده یوه قضیه باندې خو دلیل نه جوړیږي شارح جواب کې دا یو قضیه ده دویمه قضیه سره متوی ده هغه سره ته ولګوا هغه دا چې وکل منهما حادثون کل من دا کبرا سره ولګوا نو العالم اعیان و اعراض وكل منهما حادث فالعالم حادث دا کبرا سره لما سنبین او دا برست بیانو اشکال دا پیدا شو چې بیا ماتین صغرا ذکر کول دا کبرا سره ولې ذکر کول چې کل منهما حادث دا سره ولې ذکر کول شارح جواب کې ولم يتعرض له او ماتین چې کوم د کبرا ته تعرض ونه کو ذکر ان الكلام فيه تبيد پر کبرا کې خبره وګدا ده او چې ارګل وګدا خبره ده لا يليق بهذا المختصر دا کتاب خو مختصر دی سره مناسب نه دی نظر کبرا سره ذکر نه کړه یو جواب دویم کیف څنګه سره کبرا ذکر کې چې تاسو کبرا دونه جمع کې دا خو دلیل شي او په کتاب کې صرف مسائل ذکر کیږي په کتاب کې دلایل نه ذکر کیږي وین جواب کوي په دې کتاب کې باطل صرف مسائل جمع کړي او چې تاسو سره کبرا یو ځای کې دا خو بدلیل شي بیا خو په کتاب مشتمل شي په دلایل او دا غرض د ماتن نه د صرف مسائل ذکر کوي کیف وهو څنګه راشي مقصود دا کتاب خو راغونډه په مسائل باندې دون دلایل نه په دلایل سره اشکال پیدا شو چې ته دلایل پکې نه دي دا تا چې وستوي چې کوم د وړاندې لاټو ثم اشار الى دلیل حدوث العالم دا وی چې په دې کې اشاره دلیل ته کړی دا او بل طرف ته وایي چې په کتاب کې دلایل ذکر نه دي جواب ته نه ده چې دې ذکر کې په کتاب کې دلایل ذکر نه دي مسلمه ده او دې چې کوم خبره کې دې سوي اشاره یو ذکر د دلیل دی یو اشاره د دلیل ته یو ذکر د دلیل او په اشاره د دلیل ته نو ماتم دلایل نه ذکر کوي او اشاره به اشاره به کړي نو اشاره اشاره کړي ته دلیل نه ذکر کړي فل اعیان تفسیر